بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب زدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. پرون سبق کې مونږه د نص مفسر او د محکم دا ای تعریفات کړو کنه. نو ټوټل لکه دا شو چې د کتاب الله دویم تقسیم چې نه دا د ظهور او د خفا په اعتبار سره ده چې د دې سلور قسمونه دي او بیا د سلور مقابلات دي. سلور دي ظاهر نص مفسر محکم. ولندو الفاظو کې لري آسان تعریفات دي چې ظاهر دي ته ویلېږي چې دا غي معنی د نفس صغیر معلومي کلام د دې لپاره راوړل شوی نه. نص دي ته ویلېږي چې دا کلام هم د دې لپاره راوړل شوی او د صغیر په اعتبار سره هم د دې پته لګي. خو په دې کې احتمال د تعویل او د تخصیص وکړي. مفسر دې ته ویلېږي چې د نص نه پکې وضاحت سی وای دا نص نه پکې وضاحت سی وای او دا احتمال د تعویل او د تخصیص نه لري، صرف احتمال د نسخ لري. هغه هم د پیغمبر سلام په زمانه کې. او محکم دې ته ویلېږي چې پای کې حد درجه چې د ظهور پکې پدې کې لګنه احتمال د تعویل او د تخصیص وي، نه پکې احتمال د نسخ او د تبدیل وي. ٹھیک شو لا و د دې لپاره مثال ذکر کړی دي. احل الله البيع وحرم الربا، دا الله تعالی مثال ذکر کړی دی. دا د ظاهر او د نص د دوه لپاره مثال دی. لاول خدا دا چې د دې الفاظ د ظاهر نه یعنی د دې چې موږ کله یو عربیدان سره دي الفاظ ته وګوري نو ته دا پته لګي چې بیع حلال ده او سود چې د سره حرام ده. نو خدا د دې لپاره نه راوړل شي، دا دې لپاره راوړل شي دا کنه چې کله الله تعالی د بیع احکامات ذکر کړل نو بیا وی چې د سود حرام ده، سود سره حرام ده. د خلکو په ځای کې دا خبر را لچا لکه دا څنګه چلې بیع چې د خلک کوي د ګټې لپاره، بیع کوي خلک سره لپاره د ګټې لپاره، او د ربا چې نو بدی کې هم زیات واله لري. نو دا څنګه چلې چې دا سود چې د حرام ده. نو د بیع او د ربا په منځ کې د جایز او د ناجایز په منځ کې د فرق راوستل لپاره الله تعالی دا آیت راوړو احل الله البيع وحرم الربا. نو دا آیت چې د دې په اړه کې چیرې حلت د بیع چې دا حلال ده او ربا چې دا حرام ده، نو بدی کې خدا ظاهر ده او بدی کې چیرې په بیع کې او په ربا کې فرق ده. نو چې او بیع حلال ده او سود حرام ده، د دې لپاره د آیت راوړل شوی دی. نو دا چې دا څه شی لري کې دا نسته پوښوي. په عام کتابونو کې ویل کې خما دالي کړی دی او په نورو کتابونو کې فن کې حما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع. نو دا آیت خو په دې کې خو دغه چې نکاح چې دا حلال ده تاسو نکاحونه کوئ، نو د دې لپاره خدا ظاهر ده. خو د دې لپاره چې دا تعداد د نکاحونو چې دا سود ده 2 3 سلور ده ضرور نه زیات نه، د دې لپاره دا راوړل شوی ده. نو په دې کې دا څه شی ده دا په عادت ده دا نسته په دې کې پوښوي دا وې به مخکې. ثم شرع في بيان امثله كل هؤلاء، بیا شروع کړ مصنف رحمت الله علیه چې هر یو د لپاره جدا جدا مثال ذکر کړي. كقوله فقال فرمای كقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، چې الله تعالی بیع حلال کړی دا او سود حرام کړی دی. هذا مثال الظاهر والنص، واذا ظاهر او د نص دوه لپاره مثال دی. فانه ظاهر، ودا آیت ظاهر ده في حق حل البيع وحرمة الربا، ده بيع ده حلال او ده ربا ده حرمت مبارکه. نص في بيان التفرقه بينهما، او ده نص ده آیت دې لپاره ولل شوی دی چې ده بيع او ده سود په میس کې دا یو بل سره فرق ده. ولې دې تفریق لپاره ولل شوی دی؟ لأن الكفار كانوا يعتقدون، ځکه کافرانو چې دا اعتقاد لرو حل الربا دا ربا دا حلت، حتى شبهوا البيع به، او دو دا بيع مشابه کړي و د سره د ربا سره. نو فقالوا دویل انما البيع مثل الربا، چې دا بيع د څه په شان دي دا د سود په شان دي، ځکه بيع هم د زیات دي پکې او تا په لس اگست د په 45 خرڅه او په ربا کې هم دای چې لکه لس ورکه او شلته غواړي کنه. نو په دې کې زیادت ده. نو فرد الله عليهم، الله تعالی دې کوم په منځ کې چې نه دا رد وکړو په دوه باندې. وقالو فرمای كيف يكون ذلك، څنګه بدای وحل الله البيع وحرم الربا، حال دا چې بيع حلال او سود سره حرام دي. دا پوښتنه به باندې ومثاله المذكور في عامه الكتب، او د دې ظاهر او د نص لپاره مثال په عام کتابونو کې دا ذکر شوی دی چې الله تعالی دا قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، چې تاسو نکاح کوئ د خزو سره هغه چې تاسو تخوا کوي دوه درې څلور. فانه ظاهر في اباحه النکاح، واذا آیت ظاهر ده د نکاح په مباح کې چې نکاح کول حلال دي، ځکه الله تعالی حکم کړی دی فانكحوا او امر د ټول نه کته درجه هغه او اباحت ده.
او نص فی العدد په عدد لپاره دا آیت دا نسته یعنی دا آیت لري لپاره وړل شوی دی چې د نکاح عدد وقې جسونه تعداد کې کول شي لانه سیق الكلام له ذکر کلام د لپاره وړل شوی دی کما سید لګرا بشي خو شوی په باندې وس دویم دغه لپاره مثال مفسر لپاره مثال ذکر کړه ما ته وګورئ فسجد الملائکه كلهم اجمعون چې الله تعالی دا وی فسجد الملائکه نو چې فرشتو سجده کړی دا انسان په دې کې دارا لچاله کټولو بنې کړي بلکې اکثرو بکړي او للاکثر حکم الكل وجه نه الله تعالی ویل چې فسجد الملائکه وینا كلهم سره دا تفسیر ذکر کړل شوی او موږ ویل ولته کې چې مفسر وضاحت بیا په دې سره شوی چې یو زیات قید په دې باندې ولا ګول شي ویلو کنه دا زیات قید بری باندې كلهم اجمعون دا كلهم سره دا وضاحت شو چیرې دا احتمال د تعویل او د تخصیص نه لري مطلب دا کنه چې تخصیص احتمال ختم کو چې چا به کړي او چا به نه کړي نه غیم ختم کو او یار چا به مخ کړي چا به ورستو کړي وینا نه اجمعون په جمع باندې کړي دا په دې باندې پوښوي ها نو دا د مفسر د باره مثال له چې دا دونه وضاحت ته بریږي چې هغه احتمال د تعویل او د تخصیص څخه کړه دي ختم کړه دي او احتمال زیاته ذات احتمال د نسخ لري او نسخ هم بریږي نشته په دې باندې درې اعتراضات بیا ومه وقوله تعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس چې ملائکه ټول سجده وکړه په جمع باندې بغیر د ابلیس نه مثال للمفسر فان قوله فسجد دا فسجد ظاهر في سجود الملائکه چې ملائکه سجده کړي دا پکې سجده د دې لپاره ظاهر ده او نسل فی تعظیم آدم او د آدم علیه السلام تعظیم د لپاره دا نسته یعنی الله تعالی دا آیت دې لپاره وړه ده چې د حضرت آدم علیه السلام هغه د حضرت آدم علیه السلام هغه عظمت پر فرشتو باندې ظاهر کی چې حضرت آدم علیه السلام درونه سره او عظیم دی اوچت دی ځکه ملائکه ته د سجدي حکم کړی دی ځکه دا مسجود دا د ساجد نه چرنده غوري چاته سجده کولګي صحیح غوري لكن هو يحتمل تخصيصا چې لیکن دا کله دې کنه سجد الملائکه وې دې احتمال د تخصیص لرو چې هر چا بکړي او چا باندې کړي اي سجود بعض الملائکه دا بان يكون الملائکه عاما چې دا ملائک عام دي او کړي چې دا مخصوص عن البعض ويحتمل التأويل واحتمال التأويل لري بان سجدوا متفرقين او مجتمعين چې دوی دا سجده چې نه دا یوازې کړی دا او جدا کړی دا کبه جمع کړی دا نفن قطع احتمال التخصيص بقوله كلهم نه احتمال د تخصیص په كلهم سره ختم شو او احتمال التأويل چې نه ختم شو بقوله اجمعون فاجمعون سره فصار مفسر دا څه شو مفسر شو لکه پوه شو به باندې پوه شوي اوس باندې اعتراض ده اعتراض به یو ځای کنه ما ته ګورئ چې فسجد الملائکه كلهم اجمعون سره خدا پته ولګیدله چې سجده کړی دا سجده ټول ملائکه کړی دا او په جمع باندې کړی دا خو لکه دا د دې واضح نه شولو چې لکه دا دوی سجده چرنداله چې په صفونو کې ولاړو کړی و او کنه غاڼې جوړ کړی و پایګه کړی و نو دا احتمال بګشته هغه پوه شو باندې نو احتمال بګراشته خدا احتمال لکه زموږ ته نقصان درسي اوس فرشته د فرشتو سجده کول مقصود دي چې حضرت آدم علیه السلام هغه عظمت د اوس کدی پدای کوي په ګولای کې کوي په حلقه کې کوي جو هم د آدم علیه السلام په عظمت کې فرق ناراضي او کدی په دغه کې کوي په صفونو کې کوي جو هم د په لای کې فرق ناراضي پوه شو دا یو وای ولا يقال ودي ولا شي په اعتراض کې انه يبقى چې دا خو دې کې باقی د احتمال كونهم متحلقين او متصففين چې دوی دا سجده کړي په داس چې حال کې جلو متحلقین معنی سره حلقه جوړون کی غاڼې جوړ او متصففین یادو سیده کړي پسکه پوښوي نو دا احتمال غوښته دی چې لکه مفسر په دې سره احتمال د تعویل او د تخصیص ختم شو نو اگر چې دا احتمال بغشته لانه لا يضر في بيان تعظيمه چې دا په بیان د تعظیم کې ضرر نه رسي على ان لا ندعي انه مفسر من جميع الوجوه او وی بل دا کنه چې موږ دا دعوه نه کړی چې دا من كل الوجوه مفسر دی بلکې دا موږ چې کوم مقصود دی په کاسي کې بل من بعضها هغه پوه شو به معنی و بهم دغه دا اعتراض ده چې ته وایي قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس نو بدی کو خو دې سجده چې نه ټولو کړو ابلیس چې دا خو پکې نه وکړي نو دا څنګه لکه مفسر شو پوه شو به معنی دا څنګه مفسر شو د ابلیس هغه احتمال به راځي چې ابلیس کړي نه کنه کړي نه ابلیس دوه دو نو وای موږ دا خبره کړې کنه چې دا مستثنا ده او مستثنا چې دا کلام متصل نه وي کلام مستقل نه وي کلام مستقل چې کلام مستقل نه وي نو هغه سره بیا مفسر شو نو الګه پوه شو به معنی الګه پوه شوي ها
وكذا لا يقال دغرني ودي نویل شي په اعتراض کې چې انه استثني في ابلیس چې مستثنا کړل شوی د دین سوکو ابلیس فكيف يصير مفسرا نو اذا څنګه مفسر شو نو موږ د جواب کولی ان الاستثناء ليس من قبيل التخصيص چې دا استثناء چې دا د قبيله تخصيص نه نه فلا ولي ځکه چې استثناء چې دا کلام مستقل نوی کلام مستقل نوی او د تخصیص لپاره دا خبره پکاره چې دا سوي منګ ویلو چې تخصیص څه ته ویل کېږي چې لکه مستقل کلام موصول وي مخکې ویل نو په تخصیص کې زمونږ په نسبت باندې د امام شافعي رحمۃ اللہ باندې په تخصیص په تعریف کې فرق دی کنه ویلو کنه ویلي فلا يضر نظرا لكون الكلام مفسرا چې کدا کلام مفسر شي او بل جواب دی چې على انه استثناء منقطع دا ابلیس لنده سره استثناء منقطع ده او استثناء منقطع مستثنا و مستثنا منه کې داخله نوی نو چې دا نه نو هغه د بیا وې دغه ولې کړل دی به کول شامل کړل نو جواب دار تاسو په ترجمه کوی چې دا حضرت آدم علیه السلام د چې دی حکم شو نو ټول خلکو ته شو په دغه زمانه کې د ټول نه بهتر خلک دي د ملائکو چې ملائکو ته حکم دی نو شیطانان میدانونو ته خو بسر کې حکم دی چې تاسو به اول نه سیده کوئ پوښوي او یادا او مبني علی التغلیب یادا چې دا مخالف چې په دغه زمانه پر ډیر پکې لکه فرشتي وي او یو پکې دیو نو تقریبا دیم په ملائکه کې داخل کړه ده هغه پوښوي دریم اعتراض دار چې لکه دا خبر ده او خبر چې دا احتمال د نسخ نه لري خبر احتمال د نسخ نه لري نو دلته دا مثال چې نه دی لکه دا د محکم مثال له او د خبر دغه مفسر مثال چې نه نشي کېله پوه شو به باندې هغه به خبره باندې پوه شوي نو یدل کې غوړه دار کنه چې دا دغه مثال ذکر کړه انشاء لپاره د چې انشاء راغلي لکه فقتل المشرکین کافه وقاتل المشرکین کافه نو قاتل المشرکین تاسو مشرکان سره جنگ کوي نو بری کې چې ټول سره کو کوي یو سره کو کوي دو سره کو کوي درو سره کو نو کافه راغه احتمال د تعویل او د تخصیص ختم کو نو صاحب تلویح دا ویلي چې غوړه ده چې لکه دا مثال ذکر کړی شي وکذا لا یقال دا رنګ دا دی ونه چې په اعتراض کې انه خبر چې دا خبر ده یعنی چې دا خبر ده لا يحتمل النسخ لږه خبره چې احتمال د نسخ نه لري دغه خبره چې احتمال د نسخ نه لري نو فينبغي فقار دا ان يكون مثالا للمحكم چې دا سره لپاره مثال شي د محکم لپاره مثال شي ولي لان اصل هذا الكلام كان محتملا للنسخ ځکه اصل لري کلام دار یعنی اصل لري کلام دار چې دا احتمال د لري د نسخ لري پوه شئ احتمال دا نسخ لري وإنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض واذا احتمال اللي مرتفع شوی دی د دې عارض د وجنه چې دا خبر دی فلا صغير فيه نو پدې کې څه نقصان بیا نشته دی ولهذا قال في التوجيه د دې وجنه په توجيه کې فرمایلی چې ان الاولى في مثال المفسر چې اولا په مثال المفسر کې دا دی هو قول تعالی وقاتل المشركين كافه لانه من احكام الشرع ځکه دا سره احکام لري د شرع د احکام لري یعنی لا فسجد الملائکه دا خبر دی او خبر احتمال لا نسخ نه لري پوه شو به معنی نو دا محکم لپاره مثال لري نو صحیح مثال لري لپاره غوړه دارا چې صاحب توجیه وي چې غوړه خبره دارا چې مثال لري لپاره قاتل المشرکین کافه ذکر کی چې بقاتل المشرکین کې احتمال تعویل او تخصیص هو کافتنا ختم کو بخلاف قوله تعالی فسجد الملائکه فانه من الاخبار والقصص وقوله تعالی ان الله بكل شيء عليم دا مثال د محکم دی چې بايږي زیات وضاحت پکې وي او احتمال نه تعویل لري نه د تخصیص لري او نه چې انداسه لري نو دل کې دی هم وي په دې باندې دا اعتراض دی چې ان الله بكل شيء عليم دا خبر دی او خبر دی دا احتمال نه نسخ نه لري دا نه لري ازمن خبر په احکامو کې د احکام د شرع بیانوا الجهاد ماذن الى يوم القيامه دغه جننه دا د محکم لپاره مثال دی وقوله تعالى ان الله بكل شيء عليم مثال للمحكم لانه نص في مضمونه زکدا نست تسریع د خپل مضمون کې یعنی دې لپاره دا راوړل شوی دی چې الله تعالی پاسه باندې سره وره فلم يحتمل التاويل والنسخ لا احتمال التاويل او النسخ هم لري ولي اذ هو من باب العقائد في بيان التوحيد والصفات زکدا د عقاید د خبرنا او عقاید چې پای کې تلندا احتمال د نسخ نوي
فبيان التوحيد وصفات ولما لم يكن هذا من احكام الشرع وان الله بكل شيء عليم وإذا احكام الشرع لنو بل خبره نقال صاحب التوزيع هنا ايضا نو صاحب التوزيع الذي دا خبر کړی دا چې ان الاولى في مثال المحكم قوله چې په محکم کې دا مثال جندا ذکر کړی شي الجهاد ماض الى يوم القيامه لانه من باب الاحكام ولم يحتمل النسخ او احتمال النسخ من الذي ولي لما فيه من توقيت او تغيير تعبير ثبت نسن زګه چې پدې کې دا الى يوم القيامه ټکه چې کنه دا تعبیر دی او راوړل شوی د دې لپاره دی چې د قیامت ورځ نه دا پکې شامل شي د قیامت ورځ پورې بجیا جاری وي پوه شوي کنه پوه شوي نو دا ظاهر نس مفسر محکم د لپاره مثال نه وس بدی کې بل یو خبره را او ان شاء الله سبب یې وایو چې را د دې با تفاوت په یو بل سره څنګه ته وایي چې دا بدی کې مونږ لګي دا لکه چې محکم دی نو پای کې مفسر همي پای کې بنس همي ظاهر به پکې همي چې مفسر دی نس به پکې همي ظاهر به پکې همي چې نس ته نو ظاهر همي نو لکه فرق بسکه نو فرق به ان شاء الله دی چې تعارض په وخت به فرق راځي او یې مثال نو لري لپاره پوه شوي پوهړو